ناشنا مسله درته پکې وایم. یو سړی وفات شو او یو زوی دی یو لور ده او ښځه ده او د ښځې په خېټه باندې حمل دی. د ښځې په خېټه باندې حمل دی. څه به کې؟ د میراث به څنګه تقسیمې؟ د هغې حمل عیسه به پکې کې که نه به کې؟ قرآن دومره د انصاف والا کتاب دی. زمونږ دین دومره د انصاف والا دین دی. د انصاف والا دین دی. شریعت څه وایي؟ او د حمل ته به پکې خامخا عیسه کې. اوس به فی الحال د حمل ته عیسه څنګه کې؟ دا الګ دی که جنۍ ده؟ نو که الګ کې الګ ته خو ډېره میلاویږي او جنۍ ته کمه میلاویږي نو څنګه به کې؟ نو معرف القرآن کې مفتي شفیع رحمه الله لیکلي دي وایي لږ وخت ځنډول د دې دپاره چې دا الګ دی که جنۍ دی چې معلومات یې وشي ورا پیدا شي نو دا هم ښه خبره ده. او که چېرته چا فی الحال تقسیم وکړو نو دوه تقسیمه دې وکړي. یو حساب دې وکړي دا دې پکې الګ حساب کړي. دویم حساب دې وکړي دا دې پکې جنۍ حساب کړي. نو که چېرته مثال دا جنۍ حساب کړله د الګ حساب خو ډېر راځي که نه؟ د به وروسته وله دا نورې پیسې به له راټولې کړي چې ته خو مونږ جنۍ حساب کړی وي ته خو الګ راوختلې. او که چېرته الګ حساب کړی او دا جنۍ وختله نو بیا به د دې نه به واپس هغه لږ لږ چونګې چونګې زیاتې ورکړي که نه هغه به ترې نه واپس ټولې کړي. دا د انصاف دین دی. دا د عدل دین دی. شریعت مونږ ته د عدل درس راکوي. دا بهر ملکونو کې چې دا کم خلک وایي چې یاره هلته ورکوټي ماشوم ته تنخواګانې دي. ورکوټي ماشوم چې وشي بس هغې ته خپله تنخوا مقرر دي. دا ګوره د دې قانون نه دی. دا قانون زمونږ قانون دی. دا اسلامي قانون دی. دې ته ویل کېږي عمر لا. انګلیش کې ورته عمر لا وایي دی. عمري قانون. دا د عمري قانون دی. حضرت عمر رضی الله عنه دغه قانون او دغه سیستم جوړ کړی و. خو نن افسوس خبره ده د کافرانو په دې باندې عمل وکړو کامیاب شول. موږ په دې باندې عمل ونه کړو موږ ناکام شو. موږ کوی ته روان یو لاندې خیږو لاندې کوزیږو خلک پاسه خیږي. کافران زموږ د قرآن عظیم الشان دا سټډي کوي دا مطالعه کوي. په دې کې چې کوم احکام دي هغې ته پته ده چې دا هغه کتاب دی چې په دې کې د دنیا هم فایدې دي او د آخرت هم پکې فایدې دي. آخرت خو د هغې اسم تباه دی ځکه تباه دی چې هغې په ایمان نه لري. نور د دنیوي فایدې ته نه حاصلې د دې کتاب دنیوي ډېرې فایدې حاصلې. ډېرې مسلې دی قرآن عظیم الشان کې ګوري دی تفسیرونه مطالعه کوي. نو بیا په هغې باندې په دنیا کې عمل کوي. نو بیا موږ وایو یاره کافران په مخکې باندې لاړل. که موږ او تاسو په دې قرآن عظیم الشان باندې عمل وکړو دا قرآن عظیم الشان نافظ کړو په خپلو ملکونو کې ته ګوره موږ او تاسو کم سر ته خیږو. دا ټول خلک والله دا ټول کفار به موږ او تاسو ته خیر ته راځي چې موږ ته لږ خیر راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د رسول الله مبارک سره کسان کم وو. یکې تنها وو لږ څو ملګري پیدا شول. مکه چې فتح شوله بیا به ورته د نجران نه به ورته عیسایان راتلل چې موږ به تاسو ته ټیکس هم درکوو موږ ستاسو د قوانینو او ضوابطو موږ زندګي تېروو. نو چې کله اسلامي نظام شي او دغه شانتې په قرآن عظیم الشان باندې عمل شروع شي موږ او تاسو به ورځ تر ورځ باندې بیا موږ او تاسو به ترقي کوو. نن چې موږ زوال سره مخامخ یو موږ قرآن عظیم الشان پرېښی دی.